منځ یې وله رالیږلي دي، مالوچ یې وله رالیږلي دي او پیوي وله رالیږلي دي او ټوټپیس یې وله رالیږلي دي او 2 مسواک یې وله رالیږلي دي چې یاره تاسو اوبه وښلې او په دې باندې ګیري او سرونه ګومنځوئ دی دوی له رالیږلي دي. تنبان یې ورکړي دي هغه ټول شلیږي، ټول شلېدلي دي هغه تنبان هم موږ وکتل. بل دا ده چې په دوی باندې سخته وه د خوراک په ځای چې کوم دی نو 2 ګوم. کتونکو علب خان شرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. یو وارې بیا په خربیله کې موجود یم، لږ صورت حال برته بیانوم. بیا وریځ راله، کله چې وریځ راشي نو بیمار خوړلې د پړي نه یریږي، د خربیلو د خلکو چې کوم دی نو وجودونه بغنیږي چې بیا به راباندې اوبه راځي. د هغې وجه دغه ده چې دغه سیند نه چې کوم دی خلکو خاورې خرڅې کړي دي، خو بندې دغه کړي دي، اوبه دې خوا راځي. اوس کتونکو د ریاست څه ذمهواری جوړیږي، موږ به اورېدل چې یاره سروې شوې ده، هر کور ته رسېدلي وو، خو تر دې وخته پورې ضلعي انتظامي دومره نه وي چې یاره په خربیله کې یا په تحصیل 400 کې یا په قدرت آباد کې یا په چوتي پول کې څومره زیان شوی دی دا تر اوسه موږ ونرېدل. په دغه کې غټ نقصان چې شو هغه د ارشاد کاکا شو چې 4-5 څاروي پکې مړه شو، 3 تنې پکې جوبل شو. بیا چې 400 هسپتال ته لاړل نو هلته کې ورته بیا د مرهم پټۍ په ځای چې کوم دی نمک پاشي به هغه وشوله، هغه بیا علاج ته لاړل. ارشاد کاکا هم بیا خوا کې ولاړ دی. دې خلکو له چې کوم دی د ضلعي انتظامي د طرف نه وي د دیګ 4 حصه چې وي نو 4 بچي وي هغه هم روجې ورا یو دیګ راغلو، خو دغه ځای نه چې کوم دی هغه د خلکو بیا واپس کړی دی. ارشاد کاکا چې څونه نقصان شو نو دا کاغذونه اور سې په سمې په ذلیله که داسې په ذلیله که چې په دې باندې په زرګو روپیو لګېده، خو کړی ده. او اخري وي خبره سره راله چې د پاکې نه پلیته ښه وه، دا کاغذونه یې ورکړه چې دا کور کې کېره، دا تعویز کا او په دې به تاله څاروي هم راځي، دې ته نیغ نیغ ګوره، او په دې به تاله خښته هم راځي، او په دې کې چې کوم دی نو بلاک هم دی، او په دې کې سیمټ هم دي، او خود به خود به چې کوم دی نو ستا هغه کور جوړ شي. دا څاروي چاته چې کوم دی دی مزدوري کوي، هغه څه پردي څاروي راوستي وو، هغه ورځ هم قرضدار راغلی و ما لیدلی و، دا اوس دوی مزدورۍ له راوستې دي. دوی ورته چې کوم دی په دې کلو میدان چې کوم دی وده کېږي. ارشاد کاکا دا کومې خبرې چې موږ داسې ټیک بالکل دا خبره ټیک ده. موږ سره د خبرې حکومت او نه د خلکو خانانو یا ناظمانو هېڅ ښېګړه نه ده کړې. موږ په دې ډاګه پلار او زامن پراته یو د دې وجې چې پردي مالونه وي چې دا مال نه چې تغلب ونځي. او موږ دپاره یو سړي به 2 خیمې رالیږلي چې شکور خاني نوم دی، اماني پرتې دي، او دا کاغذونه موږ یې کله یو لوړو کله بل لوړو، موږ ته د دې کاغذ نه هېڅ پیدا میلاو نه شوه. زما یو ماشوم نوسې یو مزوی او یو میلمه دا الله پاک د مرګه بچ کړي په دې ځای کې، خو لیکن ما د حکومت د لاسه یو محمد خان موږ له 10,000 روپۍ راکړي د الله په ښکاره، بل یو سړي موږ سره د 10 روپۍ امداد نه دی کړی. زموږ د حال شرپو علب خان مو وکته او د خلکو ته ښه معلوم دی. موږ دا وایو چې موږ د دې شي د امداد مستحب یو، موږ له دې راکړي، که نه دی راکړي. دا هم ورته نه وایو چې که یاره موږ حقدار نه یو، نه که حقدار یو را دې کړي، که حقدار نه یو نه دې راکوي. نه دې راکوي. ښه کتونکو د ده چې کوم حق دی نه ده ته ولې تر اوسه میلاو نه شو؟ ده ته دا کاغذونه چې روړل چې دا کور کې کېږده، ښه بیا ولې دلته کې دلته چې کوم منتخب نمایندګان دي هغوی ورته ویلي چې ځان له ویډیوګان وکړي په موبایل کې کېږدی ځان سره. وخت به راځي، کله به وخت راځي، د الیکشن وخت به راځي چې بیا ترې ووټ وغواړي، هغه ټایم کې په خربیله کې چې وګرځي یو شمېر کورونه ناست دي، یو شمېر کورونه را پرېوتي دي، جومات یې پرېوتی دی، سکول یې را پرېوتی دی، تر اوسه دلته کې سروی نه شوی. د ټولو نه غټ نقصان د 400 تحصیل کې د ارشاد کاکا شوی دی. د هغه نن دا حال دی. دا زه تاسو د دې حکومت د دې ضلعي انتظامي کردار ښیم چې نه سروی کړې ده، نه ولا خوراکي توکي روړي دي، کوم تنبانې چې ورکړي دي هغه شلېږي، هغه دومره واسطه شوي دي چې هغې نه پوړې ورڅه شلې دغه شوي دي. نو زه درته د دې انتظامي د دې نور درته زه څه ووایم؟ دا خو لږې اوبه رالې، ښه ده چې زیات نقصان نه دی شوی. ځکه زه یم چې خدای دې په دې حکومت کې سیلاب نه راولي او خدای دې باران نه کوي. دلته همیشه دغه رحمت چې کوم دی زحمت جوړ شوی دی، او دا ماشوم چې کوم دی دا په هغې کې خدای پاک بچ کړی دی. دا ماشوم که نه بابا؟ جی دا خدای پاک
په ده باندې دا زمان وسیله جی دا په دومره ملبه کې کېرو الله رب العزت مونږ له دا خیر راکړی چې دا او پلار الله پاک بچ کړي الله پاک مونږ له چا د پټۍ چا د دارو یو شی هم نه کړی دی پېښور ته وړي او دوی له هلته سریګانې کړي دلته مونږ له هسپتال والا هېڅ نه یو ستن قدر یې مونږ ته نه راوالي او بل کتونکو ما پکې د ارشاد کاکا نمبر ویلو ما خو داسې شتمن خلک یي چې څوک ورسره امداد وکړي خو بل چا ورته نه کال کړی دی نه امداد کړی دی دغه هم زموږ یو بدقسمتي ده الله سره تجارت وکړي د الله په لار کې ولګوئ په ارشاد کاکا چې چا مدد وکړو دا ښه ښېګړه ده خو تاسو شاته دا څاروي ګورئ نو دا پردي دي د ده خپله چې کوم دی اړي موړي چې کومه ده هغه کور و هغه لوټې چې دا دی اوس هم پکې دارې پراته یو او خښتې دغه پرتې دي او هېڅ هم چې کوم دی نو نشته دی دغه له 10,000 روپو نه علاوه د سره ټک امداد نه شوی خو زه تاسو ته د انتظامي بیخي سیخ یم د دې د منتخب نمایندګانو بیخي سیخ یم د خربیلې د هر کور کې دیوال لا پرېوترې لا تر اوسه سروی نه ده شوي څه شو هغه ریوینیو والا پټواران څه شو هغه اریګیشن والا څه شو هغه ضلع انتظامي والا چې ټک او چارزه کې صرف تصویرونه په دې کې تصویرونه هم نه دي وتلی او په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې دا صوبایي حکومت چلیږي او دلته کې ورشه ثوابت امدادونه روان دي چې دا غزې خلکه منتخب نمایندګان یې لږ تکړه دي سوات ته روان دي نوخار کې پرویز خټک دلته روان دي خو زمونږ 400 کې څوک نشته یتیمه یسیره شعر ناپورزان 400 کې نن د ارشاد کاکا له سوخواله نه دي راغلي او ارشاد کاکا پرېږده چې زه به دې شابړه کې په دې دغه کې وګرځېدم په خربیله کې ما دننه کورونه وکتل ما ډېره سروې وکړله هر سړي دغه خبره وه چې څوک هم نه راغلی ښه بیا ولې د منیارې سامان ورکې د منیارې په سامان بس او منیارې جی مونږ خو ګیر او سر نه ګمنځو مونږ ته خو دې شي ضرورت دی کارټن کې څه سو هغه کارټن کې یو کولر جی او مسواک پکې او دوه پکې رکېبې وي او یو پکې هغه پریپان وته وي کسه وته مالو چو پکې بعد جی دغه پکې ګومنځ هم پکې او ګومنځ د منګه کې ګومنځ نه وي د دوی کې به چولو دغه کې نه تاسو هغه کې څه سونه کا یاره جی زمونږ هغه کې ګومنځ لکه ټوټ پیس او پکې مالوچ دی پکې ټوشي پیپر دی پکې او تولیه دی پکې دغه شی راکړي او یو تمبو ها جی تاسو هغه کې سونه ګاونډیان دي ښه ګاونډیان تاسو به کارټن نه خبر شوی کنه چې کې ډېر مواد خو نقد پکې وي بکسونه مونږ د سنا سو به ورکړي ولکه نو غریبانو وي موږ دغه شی زونه راکړي په دې دوی سرونه اړې به دا چې بکې ګیره پیدا کوي نور خو په دوی غریبانو د خوراک امداد ضرورت د دوی چې کارټن کې تاسو به وی چې لکه کارټن خورا لري نه مونږ هم زمیندار یو پس نو خراب شي مونږ هم دغه کې دغه رشاد محمدونه مال لاغه اوري دغه شو مونږ دا کوم چې تاسو راکړل نو غریبانو موږ ته سر تندي وو موږ له دا شی راکړل ما په دې باندې بیا موږ په دې باندې موږ سکو کتون ګډه راجیبه شانت لګي کنده چې پچګانه حرکت شروع کړی دی او عمران خان صاحب چې زما نه خسټه تو درېګم نه خسټه تا او بیا بل خبره پکې سره لایا وی یاره وی غل دا غل صرف دغلو خبره وکیدل دا پی ټی آی ولدی لګی چې کله کله دا ویډیو کوم نو خلک به دا چور لکی اوس خو انټرنیشنل چور مخه تراغینه پدی بس انټرنیشنل چور د سلور درش ملکونو د اسرایل پیسې بیا غوی دا خبره کوي چیرې د يهوديانو پیسې په پاکستان کې لګولې اسلام موږ ته و چې قرباني به چا سره کوي کوم خلکو سره قرباني کوي په غلطو پیسو قرباني کیږي نه کیږي د دې ساده مثال دغه دی ها زما غوي چې په دې کې ګیرو ته پکې دغه ټیم کې اسټ دا واقعا رااله 3 بجې جی په کم 3 بجې دا دیندار سره پری وته एकदम بس په ما باندې دار سره پری وته خدای الله تعالی ډېر لاک شکرونه زه زما بچي یو ملما د الله تعالی ډېر په خیر سره مونږ لکه ډیر د الله تعالی لاک شکرونه ادا کوم چې مونږ خدای پاک بچ کړی الحمدلله دا ټیم کې څونه وخت د خلک ورو رسیدل دا ټیم کې تقریبا په وخت شل منټه کې داخله کړه رسیدلی خو لکه زمونږ د ځان نه دا امید نو چې مونږ به الله تعالی د دین روغ باسي مونږ ته 100% دا یقین چې بس لکه ما مرګ دی د دې شي نه زنیم نه زما په غېږ کې ماشوم بچو هغه ډیر زیات دغه کړی خو لکه بیهوشه شو هغه او زه الحمدلله د الله ډیر لاک شکرونه ادا کوم په دې وخت سره چې زه الله تعالی روغ راوستم د دې شي نه د دې شي نه چې څوک هم بچ نه روزي خو زه لاک شکریا د الله تعالی دا کوم چې زه الله بچ کړم زمانه بچ الله بچ کړم ارشاد کاکا پری باندې شکر وباسي چانه تا منه کوي خو کتونکو لکه د حکومت دا ذمہواری جوړیږي دا د خختي او دې باندې دا ټوله کمره را پری وتله سره دغه ماشوم بچي او خدای پاک دې یو بل جون ورک نو کتونکو دغه مرته د خربېلی صورتحال یو پیر بیا خود ګرمي ډیره زیاته ده خو دې حکومت ته خو خپل کارنامې خایو کنه دا خو خدا نه خواسته بیا چرته سیلاب راغی سبا کې ډیره من نه خوشاله